ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، خويندو او دوستانو، ټولو انسانانو، د موجوده دنیا چې د کوم مشکل سره مخامخ ده، د کرونا وایرس مشکل چې نه تر اوسه پورې لا پریونشن شته او نه تر اوسه پورې څه علاج او ټریټمنټ شته، او ټوله دنیا هغه د ډیر مشکل سره مخامخ ده. ټوله دنیا تقریبا بنده شوې ده. معمولات د زندګۍ دا ټول معطل دي. ساینسدانان هغه ټوله دنیا کې لګیا دي، سرونه نیولي دي چې د دې څه تدارک او څه علاج پیدا کی، خو لا تر اوسه پورې هغوی دغه ځای ته رسېدلي نه دي. لہذا هغوی وایي چې اوس فی الحال صرف احتیاطي تدابیرو سره د دې سپریډینګ او د دې مزید انتشار دا کنټرول کیدی شي. لہذا کوم احتیاطي تدابیر چې دغه د صحت ماهران ورکوي، مسلمانان وي که غیر مسلم وي، هغه د فن ماهران دي، د هغې منل بعینه شریعت دی. ځکه شریعت د ماهر خبرې له اهمیت ورکوي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر ویلی دی، او دا اصطلاح یا لفظ د ذکر دا یو ډیر واست سنس او وسیع میدان لري. د انجینیرینګ د میدان اهل الذکر دی انجینیر، د ډاکټرۍ د میدان اهل الذکر دی ډاکټر، د دینی علم د میدان اهل الذکر دی عالم، د ساینس د میدان اهل الذکر دی ساینټسټ او ساینسدان. نو احتیاطي تدابیر دا بالای بام مکې دی، دې ته توجه ورکوي او اهمیت ورته ورکوي، ځکه شریعت اسلامي هم د احتیاطي تدابیرو د هغې حکم کوي. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې ژوند ټول په تدابیرو روان دی. سهار وختي مونږ پاسو نو منډه او رزق ګټلو پسې، حالانکه الله فرمایي چې ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله تعالی رزق ورکوي، خو څوک هم لاس تړلی نه کیني، بلکې که لاس تړلی کیناستو نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې هغه له یو څو ډبه ورکه، هغه د دین د اصلي تصور نه واقف نه دی چې الله تعالی رزق ورکوي، خو اسباب پیدا کړي دي، لہذا هغې دپاره اکتساب لازمي دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جمعات ته راغی، څه کسان ناستو، نه درس و نه عبادتو. حضرت عمر دې تپوس وکړه من انتم، تاسو څوک یئ؟ هغوی ورته وایي نحن المتوکلون، مونږ توکلیان یو، یعنی په خدای مو اعتماد دی چې هغه به رزق راکوي. حضرت عمر ورته وایي اخرجوا انتم المتاکلون، بهر وځئ تاسو مفتخواره یئ. دا غلط تصور دی، ځکه توکل رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې د زړه عقیده به په اسبابو نه ساتي او په مسبب ساتي، هر چې آزادي دا به مصروف ساتي په اسبابو کې. لہذا چې اوس ماهرین وایي چې ګڼه مو جوړوئ، بزنسونه بند کوئ، بازارو ته مه ځئ، یو بل نه لږه فاصله وساتئ. حتی چې په ټوله دنیا کې ماهرینو دا وویل چې په چرچز کې یا په سینیګاګس کې یا په نورو معابدو کې په هغې کې هم راجمع کېږئ ما. نو بعضې خلکو داسې وګڼله لکه چې دا د مسلمانانو خلاف یو سازشي چې جوماتونه بندوي. نو که د مسلمانانو خلاف سازش نو بیا خو د کرسچیانانو خلاف هم سازش دی، د یهودیانو خلاف هم سازش دی، د هندوانو او سکانو خلاف هم سازش دی. ورونو داسې خبره دا نامناسب خبره ده. هرې خبرې له غلط رخ ورکول دا خو یا د ناپویۍ وجې یا د ضد او د عناد وجې، انګریزي کې ورته وایي هارډ هیډډ، سرټمبه، چې د هغه په سر باندې خبره اثر نه کوي. یعنی مسلمان مملکتونه که هغوی ووایي چې مسجدو ته مه راځئ او بیا په اذان کې د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت مطابق دا خبره هم وکړه چې الصلاة فی بیوتکم، یا حضور علیه الصلاة والسلام یو سفر نه را روانو، الصلاة فی الرحال ویلو، ځکه چې ډېرې خټې وي او ډېر بارانو. اوس د دې معنا دا نه ده چې ګنې څوک په جماعتونو پابندي لګوي یا په منځونو باندې پابندي لګوي، بلکې دا احتیاطي تدابیر دي
او نبی علیه الصلاة والسلام د تدبیرونو خبره کړې د حضرت ابو امامه باهلي مسجد کې ناستو. نبی علیه السلام راغی، حضور علیه السلام ورته وکتل، مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاة. وی ابو امامه د منځ وخت نه دی، ته مسجد کې ناست ولې خیر خو دی؟ حضرت ابو امامه ورته ووی دیون لزمتنی و هموم یا رسول الله، قرضونه را باندې ډېر شوي دي، غم اغستیم. ځکه د بیدار ضمیر مالکو نو ذهن کې دا و چې اوس د خلکو را سره احسان کړی دا به واپس کوم څنګه؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته تدبیر طرف ته اشاره وکړه، خو دعا په رنګ کې وی زه درته یو دعا ښیم، دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم والحزن والکسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، او کما قال علیه الصلاة والسلام، چې خدای زه د نول نه او د غم او حزن نه تانه پناه غواړم، الله تعالی د بزدلۍ او د بخل نه پناه غواړم، کریم خدای د سستۍ نه پناه غواړم. نو ورته معنا یې دا تعلیم یې ورکړه دلالتن چې که دغه سست ناستې خو بیا به دا قرضونه کله هم پوره نشي بلکې نور به در باندې خیږي. یعنی معنا دا چې څه همت به کې، څه تدبیر به کې. پاتې شوه دا چې مسجد ته مه راځئ یا الصلاة فی بیوتکم. نو خبر او حدیث کې ثابته ده، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په مسجد کې و، د جمعې ورځ وه، 206 کسان به ورسره وو. نو حضرت ابن عباس صاحب ډېر تیز باران او د جمعې ورځ وه او خټې وې، نو هغه مؤذن ته ووی چې الصلاة فی بیوتکم ووایه. او بیا روایتو کې راځي چې کوم داسې کسان ورسره وو نو دغه جمع دننه گویا جمعه وکړه، خو نورو خلکو ته وی چې تاسو مه راځئ. به هر تقدیر که دغه قیاس نه هم وي نو بیا هم احتیاطي تدابیر دا د شریعت یو کلیه او د شریعت یو فارموله ده. ګوره زه تاسو ته یو خبر وکم چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من اکل هاتین شجرتین فلا یقربن مصلانا، دا اوږه او پیاز کچه چې چا خوړلي نو ډېرې زمونږ مصلا ته نه راځي، ډېرې مسجد ته نه راځي. اوس نبی علیه السلام په چا باندې مونځونه نه بندوي، نه په چا باندې جماعتونه بندوي، خو وجه دا وه چې د خولې د بړاس نه به د خوا کې ولاړ مسلمان هغه په تکلیف وي، لہذا دفع د ایذا دا گویا په شریعت کې لازم واجب ده. اوس هر چې هغه وه هغه صرف یو بویو او دا خو ډېر خطرناک شی دی، لکه څنګه د صحت ماهران وایي موږ د دې فن ماهران نه یو، لہذا دا خبره دا په ضد باندې ماخلی. د حکومت د هغې تلقین او د هغې تعلیم ته هم غوږ کېدوئ، د محکمه صحت تدابیر هغې ته هم غوږ کېدوئ، الله ته متوجه شئ، توجه کوئ، الله ته دعاګانې کوئ، تلاوت کوئ، عبادت کوئ، او الله نه غواړئ چې او الله مونږ ډېر کمزور یو، خدای د ټولې دنیا نه دا آفت ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.